محترم یو ورځ حضرت عمر رضی الله عنه د مدینې منورې په کوڅه کې روان ول چې ځوان په مخه ورغلی چې د جامو لاندې یې پټ شی په لاس کې نیولی دی. حضرت عمر رضی الله عنه پوښتنه یې وکړه چې ای ځوانه دا کپړو کې دې پټ څه شی په لاس کې نیولی دی؟ دې ځوان په شراب نیولې وله خو ده ته ډېره حیا ورله چې حضرت عمر رضی الله عنه ته ووایي چې زما سره شراب دی. او بل په زړه کې د حضرت عمر رضی الله عنه نه بیره پیدا سوله چې داسې نه یې پر دغه شرابو باندې پر دغه باندې جزا راکړي. نو په زړه کې ډېر سخت خفه سولو او ډېر پښیمانه سولو او الله جل جلاله ته سوال وکړي چې الله که ته اوس زما پرده وساتې، زما پرده خوندي کړې او ما رسوا نه کړې، ما د رسوایي نه بچا کړې، نو زما توبه ده، زه به بیا هېڅکله شراب نه وڅښم. نو حضرت عمر رضی الله عنه ته جواب دې ځوان ورکوي چې ای امیر المؤمنین دا سرکه ده. هغه ورته وویله چې ته یې راښکاره کړه دا سرکه چې وګورو. نو ده چې کله ورښکاره کړله یقیني الله جل جلاله هغه شراب په سرکه باندې بدل کړي وله. قدرمنو تاسې وګورئ او تاسې ولیدله چې دغه ځوان په اخلاص سره الله تعالی جل جلاله ته توبه وایستله. الله تعالی د دې انسان توبه قبوله کړه او د هغه دروغې په رښتیا باندې وربدل کړه، بلکې شراب یې ورله په سرکه باندې بدل کړه چې د ده سره شراب وله. خو لیکن دی چې کله الله تعالی ته تائب سلو نو الله تعالی دی دروغجن نه کوي، دی رښتیا ګویه کوي. نو الله تعالی دې موږ ته هم پر څه ویلو او لیدلو باندې د عمل